بسم الله الرحمن الرحیم. د کعبه تعمیر او په هغه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اتفاق کردار. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 15 کالو، یعنی د نبوت او بعثت نه 15 کال وړاندې د مکه مکرمه قریشو اتفاق کو چې د بیت الله تعمیر کو. د دنیا د آبادېدلو نه تر دې وخته پورې د کعبه تعمیر 15 کرته شوی. اول د کعبه تعمیر حضرت آدم علیه السلام کړو. بیهقی دلائل النبوت کی د عبد الله ابن عمرو ابن العاص پر روایت سره ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی آدم علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام ولېږه او حکم یې وکړ ورته چې د کعبه تعمیر وکړي. کعبه آدم علیہ السلام جوړ کړه، بیا ورته حکم اوسه چې طواف وکړه. بیا یې طواف وکړو، بیا ورته وویل شو چې ته اول انسان او دا د خدای په ځمکه اول عبادت خانه ده. بیا د نوح علیہ السلام توپان کی د نور آبادی سره د کعبه آبادی هم ختمه بلکې خراب شوه. دویم ځل ابراهیم علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې د کعبه بنیاد کېده. جبرئیل علیہ السلام راغی ابراهیم علیہ السلام ته د کعبه بنیادونه وښودل او د اسماعیل علیہ السلام په مرګرتیا او اعانت سره ابراهیم علیہ السلام کعبه دوباره تعمیر کړه. قرآن کریم مختلفو ځایونو کې الله جل شانه د دې بیان کړي. دریم ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت او د نبوت نه 15 کال وړاندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 15 کالو. قریش د خانه کعبه د دریم ځل تعمیر اراده وکړه او دا ځکه چې د ابراهیم علیه السلام چې کم تعمیر کړی و د هغې بنیادونه ختم شوي و، د هغې بره چت نه و، هسې دیوالونه و او دیوالونه هم ټیټ و، بنده لاس به ورته رسېده او چت نه و نو باران به پکې راجمع کېده. نو دوی اراده وکړه چې د خانه کعبه تعمیر وکړو، صحیح طریقې سره جوړ کړو. ټول په دې اتفاق وکړه چې جوړول یې پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار ماما ابو وهب ابن عمر المخزومی د اعلان وکړو چې کعبه خو جوړوئ، تعمیر اثر نو کوئ، خو یو اعلان درته دا کوم چې ګورئ د الله کور دی او صفا دی، صفا مالونه به پکې لګوئ. د غلا د چور د غارتګرۍ کم مالونه چې دي دا به نه لګوئ. چا سره صفا سوتره مال یې هغه به راوړئ او کعبه به د دې نه په دې پیسو جوړو. قریش خو ډېرې قبیلې وې، دی ته د کعبې د تعمیر حصې مقررې شوې او تقسیم شوې چې یو خاندان هم د کعبې د تعمیر د خیر نه محروم نشي. د کعبې د دروازې جانب بنی عبد مناف او بنی زهره قبیلې ته وسپارل شو. د حجر اسود او د رکن یمانی منځنۍ حصہ بنو مخزوم او نورو قبایلو د قریش ته وسپارل شو. د بیت الله شاته حصہ بنی جمح او بنی سهم ته وسپارل شوی.
د حتیم تعمیر بنی عبدالدار ابن قصی او بنی عادی ته وسپارل شو. دی وخت کې قریش ته پته ولګېده چې جده کې یو بحری کشتی دا د بندرګاه سره جنګېدلې ده، خرابه شوې ده او هغې کې تختې ماتې شوي دي او دا تختې په څه طریقه لاسته راوړل پکار دي چې د کعبې بره چت د پاسې واچو. نو دوی د دې د لاسته راوړلو دپاره د قریشو یو سردار ولیږه، ولید ابن مغیره. هغه دا تختی هم راوړې د جدې نه او په دې کشتۍ کې دریابي یو مزدور معمار کاریگر باقوم هغه امزان سره راوستو او دا یې په چت ورته واچولې. اوس دا وخت راغی چې کعبه منهدمه کی، دیوالونه راړنګ کی. نو دوی په ویره کې و چې دا به څنګه چل کیږي چې مونږ د کعبې دیوالونه رانړوو، د خدای د طرف نه راباندې عذاب رانشي. ولید ابن مغیره شروع وکړه د کعبې دیوالونو له گزارونه ورکړل او دا ویل اللهم لا نريد الا الخير، خدایا منګه خو بل څه اراده نه لرو، د خیر اراده م ده چې جوړې کړو، ما ورانېدل خو زمونږ اراده نه ده. نو چې د ګزارونه ورکړل نو دوی ویلې ته ګوره نن شپه ورته انتظار کوو، که د شپې په ولید مغیره باندې عذاب نازل شو خو کعبه نه ورانو او که څه چل ونه شه نو سبا به ورانو. ټولو د شپې انتظار کوو چې څه چل به کېږي. ولید ابن مغیره باندې هېڅ چلم ونه شو نو سبا ته دوی زړور سو چې خدای موږ نه راضي دی په دې کار. ټولو شروع وکړه او کعبه یې اثر نو جوړه کړه. کله چې کعبه جوړه شو اوس د حجر اسود د ایښودو ټیم راغی چې دا حجر اسود به څوک دي. چا ویلې زمونږ قبیله به اږدي، چا ویلې زمونږ قبیله به اږدي. اختلاف راغی، تورو ته لاس واچول شو، جګړه جوړه شوه. 3-4 ورځې همداسې پاتې و، فیصله ونه شوه. اخره کې په قریشو کې مشر سړی ابو امیه ابن مغیره المخزومی په قریشو کې د ټولو نه د ډېر عمر والا او تجربه کار سړی و. هغه ورته زه درته یوه خبره کوم په دې عمل وکئ. وایي څنګه؟ وایي سهار چې څوک وختي راغی د مسجد حرام دروازه چې چا وختي کوله وکړه، څوک چې اول دروازې ته راغی او د حرم د دروازې نه د مسجد حرام څوک راننوتو، بس حقه به حجر اسود ږدي. سار له ټول انتظار کوي چې دا سعادت به د چا په نصیبه کېږي، کم بختور سړی به. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لومبی مسجد حرام دروازې باندې راننوتو. ټولو آواز که هذا محمد الامین رزینا، هذا محمد الامین رزینا. محمد امین او صادق راغې مونږ په ده راضي یو، ټول پې راضي شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته په اتفاق کې یو اهم کردار ادا که چې قوم کې اتفاق راولي. هغه دا چې صادر یې راوغوښتو او حجر اسود یې صادر کې واچو او د ټولو قبیلو سرداران یې راوغوښتل او هرې قبیلې سردار ته د صادر یوه پیسکه ورکړه، یو طرف د صادر یې ونیو او حجر اسود روان که. اصل ځای ته چې ورساو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو لاسونو راواخیست او په خپل ځای کې نصب کو. نو اتفاق هم بحال شو، جنگ نم خلق بچ شو او حجر اسود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله بنفس نفیس په خپلو مبارکو لاسونو کې خودو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تدبر، حکمت او د اتفاق د پاره یو زبردست حکمت عملی و. دا دریم ځل د کعبې آبادي وه. څلورم ځل د کعبې آبادي د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په زمانه خلافت کې شوې وه
او پنځم کرت د حجاج ابن یوسف ظالم حاکم و د هغه په زمانه کې سوی. اوس چې کومه آبادي د کعبې ده دا په مقې طریقې ده د حجاج ابن یوسف په طریقې سره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته یو اهم کردار ادا کړ. خلکو کې محبوبیت نورم زیات شو. خلکو به بت پرستی کوله د جاهلیت، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د ټولو رواجونو نه بیزاره و. ژوند یې کاو خو د دوی د بت پرستی نه، د دوی د غلطو رواجونو نه، غلطو رسمونو نه بیزاره و. یو ځلې قریشو د ده مخې ته خوراک کېښوده او هغې کې غوښه وه. یو مجلس و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی او دې مجلس کې زید ابن عمرو ابن نفیل هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خوراک نه انکار وکړ. زید ابن عمرو ابن نفیل هم انکار وکړ چې دا د بوتانو په نوم ذبح شوې ده، داسې خوراک مونږ نه کوو. ځکه الله دا څاروي پیدا کړي دي او الله خوراک هم ورکوي او تاسو د حلالې په نوم پې د غیر الله نوم څنګه یادوئ؟ زید ابن عمرو ابن نفیل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تربورانو کې راتلو او د سعید ابن زید والد و. کم سعید ابن زید چې 10 مبشرو کې دی، د شرک او بت پرستی نه بیزارو او د حق دین متلاشي و چې حق دین پیدا کړي او د هغې تابعداري وکړي. د کعبې تعمیر چې کله وشو په دې وخت کې دی وفات شو. د نبوت نه 15 کاله مخکې زید ابن عمرو ابن نفیل وفات شوی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د ټولو رسومو نه بیزاره او په بد نظر به ورته کتل او طبعا ورسره نه لګېدله. خو ژوند یې کاوه، د خدای د طرف نه حکم نه و شوی، اعلان د نبوت نه و شوی. ځکه پیغمبران خو د نبوت نه مخکې که پیغمبران نه وي د ولایت او د صدیقیت په اعلی درجې باندې فایزي. په صدیقینو کې اعلی درجه نبی ته ورکړل شوي، په اولیاو کې اعلی درجه نبی ته ورکړل شوي د نبوت نه وړاندې. نو ولی او صدیق خو یې که نه، بلکې اعلی درجې ولی او صدیقي. نو د جاهلیت د ټولو رسومو نه بیزاره و. تمام پیغمبران دقه شاني. اوس شروع د وحی وشوه. شروع د وحی د کم ځای نه وشوه؟ د نبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم